زه تاسو مخصوص مسایل مبارک خبره کوم کنه لکه مردانه طاقت شو یا مردانی کمزوري شو نو د دې نن سبا ډیر زیات خلک شکار دي یا زنانو ته یو څو قسمه مسلې مخصوص داسې دي چې یاره د هغې دپاره چاته ویلی هم نشي بل چې دي چې هغې ته مخصوص امراض وي زنانو ته نارینو ته د مخصوص امراضو مسلې ډېر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه جاوید صاحب ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له خپل قیمتي ټایم راکو موږ ته رالی یو خو به ستاسو په دې راتګ باندې د خلکو ښېګړه هم وشي ځکه چې دلته کې موږ الحمدلله جسماني علاج هم کو او د هغې سره سره موږ روحاني علاج هم کو نو یو خو به ستاسو په دې ویډیو سره ډېرو خلکو ته ښېګړه وشي د ډېرو خلکو به مسلې حل شي ولې چې نن سبا خلک پریشانه دي ګرځي را ګرځي یاره صحیح ځای ورته نه میلاویږي د علاج دپاره نن سبا په مارکیټ کې دو نمبرۍ کېږي څوک چاله صحیح دوی نه ورکوي که روحاني علاج یې هغه هم خلکو چې کومه ده یو روزګار ته جوړ کړی دی یو پیشې ته جوړه کړې ده نو چونکې دا یوازې د پیشې سره تعلق نه ساتي بل زموږ حکمت دی نو د حکمت په باره کې به جاوید صاحب زه تاسو ته ووایم چې زموږ دا حکمت ډېرو خلکو بدنام هم کو ولې چې دې سیس ته د ښه کسانو ضرورت دی د بهترینو کسانو ضرورت دی چې یاره دا علاج هم دی خدا نبوي علاج دی کم چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دور نه را روان دی او چونکې هغه ټایم کې به خالص بوټي راواغېستلی کېده نن سبا مونږ هم خپله جوړو لیکن د کپنو نه چې کوم سیز راځي نو دې ته صرف پیکینګ شوی وي او د هغه حالات لکه بدل کړی شوي وي او نور چې کوم ملګري خپله باندې دوی جوړول غواړي چې یاره حکیم صاحب موږ ته خپله دوی جوړه کړئ نو موږ ورته خپله دوی هم جوړو او جی ما چې جی تاسو ته څنګه وویل چې موږ خپلې دویانې جوړو نو زموږ دا دویانې چې کومې زما د مخې ته تاسو ګورئ دا زما د خپل لاس جوړې دي الحمدلله بالکل بهترینې دویانې دي په دې کې بالکل خبرې نشته د یو خو د یو سیز صفت کول نو دا خو لکه زه به درته ووایم چې سیز کې هغه کوالټي نه یو سړی صفت کوي نو داسې فضول صفت کول دي او خو چونکې دا سیز کې الله تعالی شفا چولې ده ډېر مریضان دي زه تاسو مخصوص مسایل مبارک خبره کوم که نه لکه مردانه طاقت شو یا مردانی کمزوري شو نو د دې نن سبا ډېر زیات خلک شکار دي یا زنانو ته یو څو قسمه مسلې مخصوص داسې دي چې یاره د هغې دپاره چاته ویلی هم نشي بل چې دي چې هغې ته مخصوص امراض وي زنانو ته نارینو ته د مخصوص امراضو مسلې ډېرې زیاتې وي نو دا هغې مونږ بهترین علاج کوو د الله په فضل و کرم سره یو ځل چې راشي نو یاره وایي مونږ خو ډېر ګرځېدلي وو ډاکټرانو طبیبانو ته ولې هغه ته صحیح څیز نه وي میلاو شوی لکه اوس جاوید صاحب زه به تاسو ته ووایم یو سړی وږی دی نو که هغه ته ته ډېرې اوبه ورکړې نو هغه تنده پرې لوږه پرې نه ختمېږي او که یو سړی تګې دی او ته ورله ډېره روټۍ ورکړې نو د هغه تنده نه ختمېږي دغه شان دی چې اوس د یو سړي په سر باندې درد دي او ته ورته د خېټې د درد دوی ورکړې نو په هغه باندې کار نه کوي دغه شان دی الحمدلله څومره مریضان چې راځي نو هغې ته مونږ بهترین علاج کوو یو سړی لږ د پیسې نه ښه وي یاره چې مونږ ته خپل علاج وکړي لکه زموږ په ډاکټرانو دی الله رحم وکړي نو د هغه مسلې هغې ډېرې معمولي ګڼي چونکې هغه معمولي مسله نه وي او د هغې په وجه باندې د هغې زنانه هغه بیماري ډېره حد ته ورسي بیا په علاج باندې څوک نه پوهېږي په یو ټیسټ او په دغه باندې د دنیا روپۍ والي خو دا بیمار ښېګړه ونه شي نو دغه هم زموږ ورونه دي دغو ته مونږ وایو چې یاره داسې قسمه سره علاج وکړئ چې د خلکو د الله تعالی شفا ورکړي او د هغې هغه مسلې خدای ختمې کړي دویم نمبر جي تاسو ته ما وویل چې یاره مونږ روحاني علاج کوو نو روحاني علاج مونږ په قرآن او حدیث سره کوو د قرآن او حدیث نه مونږ بار نه وځو لکه بعضې خلک وي که نه ټوټکې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي نو الحمدلله زمونږ کار صرف روحانیاتو سره دی هغه علاج نن سبا زموږ په دې معاشره کې د جناتو دا مسله ډېره زیاته ده لاول به د ډاکټرانو صاحبانو هم نه منله نن سبا دوی هم ومنله ځکه د مخکې ورځو کې زموږ چې کوم د درګۍ ایمرجنسي ده دې کې یو بیمار ته مسله راله نو ډاکټرانو باندې هم ګزارونه کړي هسې دا واقع دې پورې وایم چې لکه د دې د یقین ته دا خبره خوشي که نه ایمرجنسي کې ډاکټرانو ورته ویلي چې یاره دا مردان ته ورسوئ دته ذهني مسله راغلی ده الحمدلله مونږ چې هلته ورلو او مونږ د هغه مسله وکتله نو هغه باندې جنات مسلط الحمدلله مونږ چې ورته دم وکړو نو الله تعالی هغه ته صحت ورکړو هغې په هغه هسپتال په بیډ باندې تړلی و د هغې نه بعد یې هغه کوله وکړو او الحمدلله کېناست تر اوسه پورې هغه ته مسله نه ده راغلی
نو داسې چې څومره مریضان وي الحمدلله قرآن او حدیث سره مونږ دلته کې کار کو یاره دا نه وایو چې یاره بس زه پوهېږم نور څوک نه پوهېږي دام نه وایم الحمدلله د دنیا خلق شته دی د دنیا فوه شته دی خو مونږ وایو که چاته دا قسمه مسلې وي دا قسمه تکلیف وي نو چې په یو 2 نمبر مسله باندې اوري یو 2 نمبر کار ورله څوک کوي یو غلط کار ورله څوک کوي نو د هغې فضې باندې به دلته صحیح کار وکړي شي او هغه ته به الله تعالی شفا ورکړي صحیح ده جاوید صاحب ډیره مهرباني